جبريل عليه السلام ورته وایي زه دلته راغلم او تاسو راپسې راځئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام ورته وایي تورې بیا راولئ، یو کس به نه پاتې کېږو. چېرته ځو رسول الله؟ بنو قریظه باندې ځو. مړو به یې پرېږدو به څه به کوو ورسره؟ نو ده ورته نور څه ونه وی، خو ده ورته په اشاره باندې وی داسې کړل. مطلب دا دی چې پرېږدي مو نه. زر زر رالل دې پرانېستلی وی، نه ما به نه پرانېځئ. وی ماله به رسول الله مبارک راځي او په خپلو لاسه به مې پرانېځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی. پیغمبر علیه السلام ووی مخکې دا ووی وی که چېرې ما له راغلی وی او ما ته یې ویلی وی ما به د الله نه غوښتې و الله به معاف کړی و. وی دې په خپل ځمې لاړه، وی ځان یې وتړه، وی د الله او د ده معامله ده چې کله یې معاف کوي. څومره چې کم کسان د جنګ قابل دي، ځوانان دي او مشران دي، دا به ټول وجنو. او چې کم زنانه او ماشومان دي دا به څه کوو؟ دا به وینځي او غلامان کوو. او د دوی چې کم مال دی نو دا به زموږ مالي غنیمت وي. په دغه فیصله باندې عمل وشو. بدامني هر وخت سوا شوې ده. کاڼه بازار کې ګوري، کو قتل و غارت ته ګوري، کو غلاګانو ته ګوري، نو هېڅوک ځان په امن نه ګڼي. یاره دا نه وایي چې یاره زه د شپې په 12 بجې روان یم نو دا ځای محفوظ دی، دا لار محفوظه ده، دا کلی محفوظ دی. حالانکې د اسلام پیغام هغه د دې دی چې ګورې تاسو مابین کې به ورورولۍ وي، جنګونه به نه وي، جګړې به نه وي، د یو بل سره به اتفاق وي، اتحاد به وي، ژوند به د 10,000 لښکر یې تیار کو. وایي په مدینه باندې حمله کوو او مدینه کې دا لږ خلک چې نو بس دا به ختم کړو، خبره به ختمه شي. نو بنو نذیر کې چې خیبر چې کم یهودو او دغه رنګې ورسره بنو غطفان د مکې مشرکین 10,000 لښکر دی تیار شو، دی را روان شو په مدینه حمله کوله. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه رایه ورکړه رسول الله موږ د روم کې چې کله مسله داسې راشي او لښکر ډېر وي نو موږ خندق کنو. نو د هغه په رایه باندې صحابو د مدینې نه چاپېره خندق وکنستېدو، غټ خندق یې وکنسته چې دا خلک دې خوا نه راوړي. نو پورا څومره ورځې یوه میاشت دا مشرکین راغلل د خندق سره ناست دي، مدینې طرف ته راوړېدی نه شي، غټ خندق دی، آسان ته ټوپ هم نه شي والی. نو یو میاشت چې دی تېره کړه دغه ځای کې ستومانه شو. نو څه چلو شو؟ تیزه هوا راله او د دوی هغه خیمې یې وباسلې، دی په دې ستومانه شو، دی واپس لاړ او تښتېدو. دغه دوران کې حوی بن احتب دا د یهودو د بنو نذیر مشر و. نو دی راغی بنو قریظه ورپسې د دوی یو سردار و، چونکې دوی سره د پیغمبر علیه السلام معاهده شوې وه چې ګوره مدینه کې به د یو بل سره جنګ نه کو، د یو بل ملاتړ به جوړېږو، دفاع به د ټولو یو ځای کوو. نو دی راغی او د دې د بنو نذیر د بنو قریظه مشر چې دی نو کعب بن اسد نو ده ته وایي ورکولاو کا، وایي ته ما ته څه وایي؟ وایي ته به وایي چې یاره موږ سره ملګری شه چې څه وکړو په مسلمانانو حمله وکړو. حالانکې زموږ او د رسول الله د یو بل سره لیکل شوي دي چې ګوره موږ به د یو بل سره جنګ نه کوو، نه به موږ د ستاسو خلاف د بل چا سره کېږو، نه موږ نه ځو. اخر په دې تیار کو ورته یې یو خبره درته کومه، وایي 10,000 لښکر مې ګوره د مکې نه تیار کړی دی او ټول مې را روان کړي دي. نو دا مسلمانان خو دی ګوره هسې هم ختم دي. نو خو ګوره که ته ملګری نه شوې نو بیا به یوازې پاتې، بیا به څه کوې؟ نو په دې خبرو کې راوستلو ورته ویې زه ټیک ته وایي بس ما معاهده ماته کړه، تاسو سره ملګری یم. او دوم وایي چې 10,000 دي او دې خوا خو دی لږ دي نو بس هسې هم ختمېدو واله دي، هسې نه چې دی جنګ وګټي او موږ یوازې پاتې شو نو بیا به راته وایي چې تاسو پکې نه یې موږ سره به بیا جنګ کوي. نو دی ولګېدو، معاهده یې ماته کړله. چې معاهده یې ماته کړله رسول الله مبارک ته پته ولګېدله، وایي بنو قریظه معاهده ماته کړله. 2 صحابه کرام ورپسې ولېږل او رسول الله مبارک فرمایي چې هغوی رالل ورته وایي موږ راغلي یو دې دپاره ملاقات وشو د یو بل سره. نو موږ د دې دپاره راغلي یو چې تا چې کومه معاهده زموږ سره شوې هغه دې ماته کړې ده. دی ورته په جواب کوي کومه معاهده؟ زه خبر نه یم نو زما مخکې هم تاسو دشمنان یې اوس مې هم دشمنان یې، زما تاسو سره معاهدې نشته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابه رالل، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته صحابه کرام وایي دی چې کله تله پیغمبر علیه السلام وایي ما ته به اشارتن داسې ووایي چې هغوی معاهده ماته کړې ده، هسې نه چې د نورو صحابو مخکې راته ووایي نو دوی زړونه به خفه شي او همت چې ته باینلي. ولې هغه طرف ته 10,000 لښکر راغلی د خندق سره ولاړ دی او دې طرف ته دی ته دا پته ولګېده چې زموږ په دې ګاونډ کې چې دی نو مسله راووتېدله
او دی را باندې دلته نه حمله ونه کړي نو دی به پریشان شي. نو ما ته صرف بس دومره ووایي. ولې پیغمبر علیه السلام خو دا معاهدات دې دپاره کړي که زه بار جنګونه کومه که دعوت چلومه که هر څه کومه نو ما ته به د خپل ګاونډ او د خپل کلي نه امن وي نو زه به محفوظ یم. نو چونکې مسله په ګاونډ کې راووتېدله ګاونډي وی چې ګوره زه به تا سره جنګ کوم. زما سره چې کوم لیکل شوي خبره ختمه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه طرف ته خو الله تعالی چې کوم جنګ خندق و د ابو سفیان چې کومه قافله د ده په نګرانۍ کې وروسته د ایمان راوړی دی نو هغه خو یوه میاشت هغې خندق سره تېره کړله او بس هغې کډون غاړلې واپس لاړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې څنګه د هلته نه راغی ماسپښین ټیم و صحابو تورې کېښودلې انتهایي ستړي شوي یو میاشت چې سړی تېره کړي که نه د کور نه بار تېره کړي او په دې پریشانۍ کې تېره کړي نو خامخا پریشانه وي. ستړي مو صحابو تورې کېښودلې او ټول ستړي وو. دې کې جبریل علیه الصلاة والسلام راغی او تورې یې اچولې ده. چې راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي تاسو تورې کېښودې؟ پیغمبر علیه السلام وایي او موږ خو تورې کېښودې ملګري ستړي دي صحابه ستړي دي. وایي نه موږ خو ګوره تورې نه دي ایښې فرشتو وګوره اسلحه نه ده ایښې څه وکړو جبریله؟ وایي ډایرکټ ځو بنو قریظه باندې. ولې بنو قریظه معاهده ماته کړې ده د قانون خلاف ورزي یې کړې ده او دی خو لګېدل دی د صحابو په منځ کې هغه خوف نور هم سیوا کو چې صحابو سره دا غم پیدا شي چې اوس به زمونږ ښځه به وي بچي به وي ګاونډ دی اوس به څه کوو پرېږدی به یې نه. او ورته یې ویې زه درنه لاړم جبریل علیه السلام ورته وایي زه درنه لاړم او تاسو راپسې راځئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام ورته وایي تورې بیا راوالئ یو کس به نه پاتې کېږو چېرته ځو رسول الله بنو قریظه باندې ځو. اوس دا صحابو د هغې جذبې وې ګوره دا مې نه وې چې ورګه پیغمبر موږ خو ستړي یو لږ صبر وکړه که نه چې یو ورځ د دمه وکړو نه فوري طور تورې صحابه راواغستې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي د مازدیګر د مونځ به د بنو قریظه کې کوئ. ماسپښینۍ ټیم و وایي مازدیګر مونځ له چې بنو قریظه ته رسېدلې صحابه روان شول او یو صحابي نقل کوي وایي موږ هغه یو ځای ولیدو چې هغه ځای کې سمې دورې شوې د جبریل علیه الصلاة والسلام سره خپل لښکر وی صحابه کرام روان شول. وی بعضو صحابو د مازدیګر مونځ بنو قریظه ونه ورسو او بعضو په لاره باندې وکړو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې په خپلو کې اختلاف راغی. پیغمبر بعضو صحابه وی موږ ته رسول الله ویلي چې مونځ به هلته رسوئ. بعضو ویې نو د مازدیګر مونځ خو قیمتي دی دا قضا کېږي. پیغمبر علیه السلام دواړو ته څه نیخم وکړل چې هلته کې ورسېدل او بنو قریظه ته پته ولګېدله نو آی د خپلې قلعه چې کوم وه د هغې دروازې بندې کړلې. صحابه خو را باندې راغله پته ورته وه چې موږ د قانون خلاف ورزي مو اوس کړې ده مواده مو ماته کړې ده پرېږدي مو نه اوس. د صحابه کرام هلته کې 15 ورځې د بنو قریظه محاصره وکړله. 15 ورځې لکه د دوی خپله قلعه وه چاپېره ترې صحابه تاو شول. 15 ورځې دی باره بلکل دننه ناست وي موږ راکوزېږو نه ولې که راکوز شو نو مړوی مو او صحابه ورته کته ناستې پرېږدو مو نه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم تللی دی. آخر کې دی وی ستومانو شو 15 ورځې تېرې شوې چې خوراک سکاک دننه څه وو کلا کې دننه ختم شو ستومانو شوې بس موږ له څه کوو موږ راکوزېږو خو بس موږ خیر دی موږ دا کلي هم پرېږدو وطن هم پرېږدو شام ته ځو موږ ته څه وایې ما. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی مطالبه وکړه وي ابو لبابه رضی الله تعالی عنه دې لږ راشي چونکې دی سره مخکې ملګرتیا وه وایي بیا ده سره زمونږ سوال جواب دی چې دی لاړه د بنو قریظه او زنانه ماشومان ټول لا جمع شو ورته وایي موږ ته دا ووایه چونکې د دې ملګرتیا وه د دې سره وایي رسول الله مبارک زمونږ باره کې څه وایي چې دې خلکو سره به څه کوو مړو به یې پرېږدو به یې څه به کوو ورسره نو ده ورته نور څه ونه وی خو ده ورته په اشاره باندې وی داسې کړل مطلب دا دی چې پرېږدي مو نه مړی مو خو چې څنګه دا ووی پوري طور خیال راغی دا مې څه وکړل وی د رسول الله مبارک راز مې مخکې پاش که خلکو ته بس صحابي ونو حالانکې هغه محاصره بیا وشوله دی د هغه ځای نه پوري طور راغی مسجد نبوي کې د سترې پورې ځان وتړه وایي ما څه چل وکړو ما د رسول الله مبارک راز پاش کړی دی وایي هغه پورې به ما څوک نه پرانیزي تر څو پورې چې الله زما توبه قبوله کړې ده د صحابه رالل رسول الله مبارک ته وایي ابو لبابه خو یې ځان تړلی دی صرف مونځ له به یې کولاوه او چې تواړو پورې له بهر به تو نه خوراک او بس تلې پورې ځان تړلی و 6 ورځې او 6 شپې په مسجد نبوي کې دی د شپې او د ورځې ستنې پورې ځان تړلی دی ولې ما به څوک نه پرانیزي و چې الله زما توبه قبوله کړي الله تعالی وحی پر رسول الله مبارک نازله کړله
وای د ابو لبابه توبه مې قبوله کړله. نو ام سلمه وای دا د رسول الله مبارک بیبي ده. وای رسول الله ابو لبابه باندې به زیری زه کومه. نو سهار شو پیغمبر علیه الصلاة دا چونکې دا خو کورونه جوختو مسجد نبوي کې دننه د رسول الله مبارک کورو ډېره منډه کړه. وایي تا دې د خوشخبري وي چې الله ستا توبه قبوله کړله. صحابه زر زر رالل دې پرانیستلی وي نه ما به نه پرانیزئ. وایي ماله به رسول الله مبارک راځي او په خپلو لاسه به مې پرانیزي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی. پیغمبر علیه السلام ووی مخکې دا ووی وایي که چېرې ما له راغلی وی او ما ته یې ویلی وی ما به د الله نه غوښتې و الله به معاف کړی و. وایي دې په خپل زمې لاړه وایي ځان یې وتړه. وایي د الله او د ده معامله ده چې کله یې معاف کوي. شپږ ورځې پکې تېرې شوې. هغه طرف ته بنو قریظه ووی وایي زمونږ فیصله به سعد رضی الله تعالی عنه کوي. سعد بن معاذ دی د دوی مخکې دوست پاتې شوی و. نو دی وی دی به موږ سره لږه ګزاره وکړي ځکه دا مو خپل سړی دی. نو دی ته یې ویل ستاسو خو سعد رضی الله تعالی عنه په جنګ خندق کې لګېدل او بیمار و. د مسجد نبوي سره خوا کې یو خیمه و هغې کې به دی پاتې کېده. د پسې سوال جواب ولیکه راشه وایي بنو قریظه وایي ته مشر کړئ. نو دی وایي زما فیصله دا ده اوس واورئ څومره چې کم کسان د جنګ قابل دي ځوانان دي او مشران دي دا به ټول وجنو او چې کم زنانه او ماشومان دي دا به څه کوو دا به وینځي او غلامان کوو او د دوی چې کم مال دی نو دا به زموږ مالي غنیمت وي. په دغه فیصله باندې عمل وشو. 400 بنو قریظه چې کوم وو دا څه کړل دا رسول الله مبارک ووژل. مالونه یې ترې واغستېدل. دا د څه د وجې مخکې داسې ضد او عناد نه و خو چونکې د مدینې امن دی خراب کړی و. د مدینې امن او د رسول الله مبارک سره چې کومه معاهده شوې وه هغه به یې خرابه کړې وه. رسول الله مبارک څه کړل هغه یې قتل کړل. د دې یهودو ګورئ اوس هم هغه غوسه پرته ده. وایي دوی زموږ 400 کسان وژلي دي. نو یهود مخکې هم د رسول الله مبارک دشمنانو اوس هم ګورئ د اسلام دشمنان دي. او دا واقعه د رسول الله مبارک د سیرت موږ ته پیغام د امن راکوي. هر جمعه هر وخت موږ دغه وایو امن امن. او نن موږ خپل ځان ته وګورو خپل ماحول ته وګورو بدامني هر وخت سیوا شوې ده. کاڼه بازار کې ګوري کو قتل و غارت ته ګوري کو غلاګانو ته ګوري نو هېڅوک ځان په امن نه ګڼي. یاره دا نه وایي چې یاره زه د شپې په 12 بجې روان یم نو دا ځای محفوظ دی دا لار محفوظه ده دا کلی محفوظ دی. بلکې په زړه په لاره خو څه کې چې په کور کې هم وي نو دا زړه کې دا خبره زه یار دا سهل شروع دی. څوک رانه څه ونړي څوک راته نقصان راونه رسوي. الان کې د اسلام پیغام هغه د دې دی چې ګورئ تاسو مابین کې به ورورولۍ وي جنګونه به نه وي جګړې به نه وي د یو بل سره به اتفاق وي اتحاد به وي ژوند به د صحابو په شان تېرو زندگی به د رسول الله مبارک په شان تېرو. نو الله به اطمینان او سکون هم راکوي خپل زړونو ته. او که چېرې موږ وایو چې اطمینان او سکون په دنیا او په پیسو کې دی نو قارون او فرعون داسې کسان تیر شوي دي چې د پیسو او د خزانو چابیانې به یو اوښ باندې ګرځېدې خو سره د مال الله غرق کړی دی. نو غواړو دا چې خوشحالي الله راولي پریشانۍ ختمې کړي اطمینان راته الله تعالی نصیب کړي. الله تعالی وایي په دین کې دی په عمل کې دی. خپل زندګۍ به ټیک کوو خپل ژوند به ټیک کوو خپل زندگی به بدلو په اسلام باندې به چلیږو. الله تعالی به موږ ته د چین او د سکون زندگی را نصیب کړي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا